السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، عصمت بیبي د یاد دپاره خپل خاوند د سر بېدردۍ سره قتل کړو چې دغه د عصمت بیبي د دغې خاوند نه یې 3 بچي مو او د 3 د بچو د پاسه دې داسې غټ قدم اوچت کړلو چې خپل خاوند یې د اشنا دپاره ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړو. مینهواله، موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې دغه د ښځې خبرې تاسو سره موږ شریکوو او تاسو یې په خپله باندې ووایئ دې خپل خاوند په کومه طریقه باندې وچلی دی. راځئ مینهواله، موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، عصمت بیبي دومره غټ قدم د یاد دپاره اوچت کړی، خو دې مخکې تا نه کتل چې مخکې به څه تېرېږي چې زه مې خپل خاوند قتل کړم، یعنې دا یار ما ساتلی شي او که نه شي، او که نه زما دا خاوند چې مړ شي نو دا راز به پټ پاتې شي او که نه شي. خو آخر عزتمنو دغه ښځه ټولې دنیا ته وشرمېدله او په سوشل میډیا باندې مخامخ شوله او ویل ټولو خلکو په مخامخ باندې چې او ما د دې د شرافت علي د لپاره ما خپل خاوند د سخت بېدردۍ سره قتل کړی دی، چې دا شرافت علي به غوښتل ما چې دا زما له هره شپه راځي او ما سره ګپ شپ لګوي. د دې د خاوند د وجې نه ما د شرافت علي سره د ډېر وخت نه ومه میلاو شوې، نو ما یوه ورځ شرافت علي سره میلاو شوم او ورته مې وویلې چې زما خاوند سره ګپ شپ ساز که، نو د هغه سره به ته زموږ کور ته به راځې چې کله مې خاوند ویم نو ته به راتللی شي او خپلې مزې اخلي، نو چې کله منې خاوند د پاسه راشي نو زه به ورته ویم چې دا خو تا راوستی او ستا ملګری دی. خو عزتمنو، یوه ورځ دغه شانتې وشول، دغه شرافت علي راپاڅېدو او د عصمت بیبي خاوند د عصمت په سلا باندې ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړل، چې عزتمنو دغه د لاش نه دغه معلومه شوله چې دا چا بېدردۍ سره قتل کړی دی او په خپل مرګ باندې نه دی مړ شوی. چې عزتمنو چې د دغه په انضاماتو کې د ده ښځه هم ګرفتاره شوه چې ویې وهله ویې ټکوله، نو ټول خلک وویلې چې ما او اشنا مې دواړو په شریکه باندې قتل کړی دی. چې عزتمنو چې دا عصمت بیبي او شرافت علي اوس دواړه په جیل کې دي چې دوی له دې آخر کومه سزا ورکړل شي. حتما سره خپل رایې لاندې په کامنټ کې ولیکئ. زموږ د سره عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې دا نوي معلومات دپاره د سره زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.